نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما روندن بجمع درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دامیاش در ربیع الاول شروع ده نن 5 تاریخ 9 مہینہ 2025 11 ربیع الاول نو سبالبا پدے پاکستان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق زی پا زی جشن مناوی او دا هغا مولود مناوی او زمون پا دی قوم کی دا سی بدعات اور رسومات تی چی هغا مناوی نن پکار دا چې باغې باندې تاسو ته بیان وکړی شي خود دې محرم دې ربیع الاول کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت بعض قومونه پکې عرسونه کوي بعض قومونه پکې خصوصا پنجاب وغیرہ زیارتونو باندې چارپوشي کوي او په دې ملک ځای په ځای اسراف کیږي خزان تاسو په یو څو خبرو باندې مکمل پوهه کوي تاسو په عقل کولاوام سردار دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف در ربیع الاول په میاشت راوړی په دې باندې د ټولو علماو د ټولو مذاهب او فکرونو اتفاق دی دې کې څوک هم اختلاف نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف د ربیع الاول په میاشت کې راوړی دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته چې تشریف راوړلو نو هغه ورځ د پیر ورځ وه نو په دې باندې هم د ټول دنیا د علماو د مذاهب او فکرونو اتفاق ته
دې کې بلاو شاعرونو اشعار کړي دي. رحمان بابا پکې هم یو بهترین شاعري کړې ده. ګل پیدا شولو د ګل پورس د ګل پوشان، ډېره مزیدار شاعري ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ګل ویلې دی او پیر وسته مونږ ګل وایو د پښتو په محاوره کې. اردو کې ورته پیر وای. نو په دې باندې د علماو اتفاق ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف د پیر په ورځ راوړی. موسم داسې موسم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلو چې هغه موسم نه ګرمي و نه سردي و، اعتدال کې و. د سحر د منځونو نه وړاندې په دې هم د علماو اتفاق دی. او علماو ټیم لیکلی خو دې سره تقریبا لفظ لګی چې 4 بجې او 20 منټ د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی. خو دا مونږ چې بار ربیع الاول مناوهو نو په دې کې د علماو مضبوط اختلاف دی. ستاسو ذهن ته دا یو خبره هم دردنه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف چې وړی دی نو دای په بار ربیع الاول د دنیا نه رخصتي کړې ده. په دې د علماو اتفاق دی. یو غټه سان هوا تاسو ته ما تقریبا په سیرت مصطفی کې دا بیان کړی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو نو دا تشریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ دا یوازې زما او ستا خوشحالي نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. د ټولو مخلوقاتو خوشحالي مناو شوې ده. که په دې دنیا کې کافرانو کو خیر مذهبو کو هر طبقې سره تعلق ساتلو، یهود نصارا، نور مخلوقات چې څومره دي، خو په دغه ورځو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو نو دا ورځ داسې روښانه وه. د مخلوقاتو عقلونه بدلو، په ورځ کې خوشحالۍ وي. الله رب العزت د دنیا مزاج بدل کو. فصلونه باغات شول. تپاس محدثین حضرات لیکي چې په میوو کې الله ذائقه خوندونه واچول. د امام علي غونډه کې نقطه ده تویما په دنیا کې د طائف سعودي عرب کې یو زید طائف د هغې انار په دنیا کې مشهور خواږه انار په دنیا کې دا د طائف دي. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي د ډیرو صحابو نه روایت دي چې طائف علاقه یو دشت غونډه کې وه، میوجاتو پکې نه وو
او که میوجات به وو بې خونده به وو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته تشریف ویوړو هجرت وشو د دودو دپاره حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هغې ویوړو نو د طائف خلک دومره ملدالترین خلک جوړ شول او اوسه پورې ملدالترین دي او د طائفو په میوجاتو کې الله داسې خوندونه واچول تر اوسه پورې د طائف انار په دنیا کې مشهور دي په خوږوالي کې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړی دی نو تشریف یې په بهر ربیع الاول نه دی راوړی. په دې کې علماو اختلاف دی. دا به درته خیر اخره کې وویم. مونږ چې دا کوم مولود کوو مولود میلاد کوو چې تاریخ را اوچت کړی شي تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو ابو لهب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر دی صوبیه د هغه وینځوه نو هغه دا ګوته چې کم دی په دې خوله کې داسې ورکړې وه ابو لهب صوبیه چې هغې ته دا زیری واورو چې عبدالله صاحب له الله زوی ورکو بیبي امینې ته الله زوی ورکو ځکه عبدالله صاحب خو وفات شو نو ابو لهب دومره خوشحاله شو چې د ډېرې د خوشحالۍ نه په دې ګوته چک ولګو دا خپله ګوته زخمي کړه چې الله زما ورور ته زوی ورکو او صوبیه ته وویل ته مې ازاده کړې د ډېرې خوشحالۍ نه ته مې ازاده کړې دا یې وینځوه او ډېره قابله وینځی وه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رضاعي میندې دي دا حضرت صوبیه بیا رضی الله تعالی عنها بیا مسلمانه شوې ده دم د اولنۍ رضاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت صوبیه کړی دی تقریبا علما لیکي چې کم از کم یو شپږ ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت صوبیه سره ورسره و او هغه به د رضاعت کوو پی به یې ورکول بیا د هغې نه پس طایف ته یې ویوړو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها بیا دویمه رضاعي مور هغه شوه خو هغه ډېر رضاعت کړی څه 2.5 کاله نو ابو لهب چې ډېر غلامانو چې چا به ابو لهب ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ووی چې عبدالله صاحب له الله زوی ورکړی زیری به پې چا به مزاده و نو ابو لهب دومره وینځي غلامان په دغه ورځ آزاد کړي دي د ډېرې خوشحالۍ نه خو د هغه د رسالت او د هغه د نبوت اتباع یې ونه کړه ابو لهب اولنی کس ابو لهب دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د کاڼو ګزارونه کړلي الله په آیات مبارکه نازل تبت یدا ابي لهب وتب یا ابو لهب تا و زما په جانان د کاڼو ګزارونه وکړل هلاک دي الله څنګه الفاظ کړل ډېر ته پاسیر چې سړی راوچت کې دا ګوري نو
سړی ورته ټکېدی نه شي. نو الله رب العزت په ساده الفاظو کې تبت هلاک دي شي یدا لاسونه د ابي لهب چې زما په جانان غزارونه وکړل. او به وسره الله نقطې لګئی ما اغنا عنه ماله وما کسب. ما اغنا ابو لهب ډېر مالدار سړی و، غټ تجارو، وی مال دله هېڅ فایده ورنکړه نه په دنیا او نه په آخرت. او د ده دا رنګ تک سور و، دا به داسې شغلېدو او ډېر جرګمار سړی و. اکثر د دې ملکونو جرګې به یې کولې. او ما کسب چې کم کسب د ده دی جرګمار دی، دې هم دله پیدا ورنه کړه. تر قیامت پورې په ابو لهب دا خیرې رواني. نن به دنه خیر دی یو 15 منټه ټیم عالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دی تعریف دی. او چې کورواله خبر شو ام جمیل نومې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچی وا، او دیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر مینه کړې ده. وی خاص ما په خاون به تر قیامت پورې اوس د اخرې او ایمان یې دومره مضبوط ایمان و او دا هم یقین و چې دا پکا رسول او پیغمبر دی. نو بیا به ورته محمد وی د ښایستو صفاتو والا انسان ته، نو هغې به ورته بیا مزمزم ویل. ام جمیل شاعري به یې پسې کوله. نو په دې آیات صورت مبارکه کې الله رب العزت په دو آیاتو مبارکه کې ولا دا خزم ذکر وکړو. اغم په یو زلالت مرګ باندې مړه شوه. او الله رب العزت وی ورځ په قیامت سیسلا نارا ذات لهب. وی ابو لهبا چې وی مخ دې شغلې وهي حسن می در کړی دی زر دی چې داخل به دې کما سیسلا نارا ذات لهب. هغه اور چې د شغلو والا اور دی تا او ښځه به دې داخل کم. نو چا خوب کې ابو لهب ولید. وای څه صورت حال دی؟ وای صورت حال مې دا دی چې ډېر په عذاب کې مبتلا یم، خو جهنم کې راته دود میلاویږي د ګوتې نه. وای چې کومه ما په دې ګوته د ډېر د خوشحالۍ نه چک لګولی و او زخمي کړې مې وه، نو ماله د هغې نه دود میلاویږي نو هغه څکم په جهنم کې. خو جهنم کې بیا دغه پیدا نه ورکې، دا بیا علمي ټاپک دی. زما ورونو اتباع یې ونه کړه، ټیم نشته. نو تاریخ مؤرخین لیکي، دا اخرنۍ نقطه ده ته ویم، بیان خو اکثر ټول پاتې شو، خو مؤرخین لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 8 ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی. دلیل یې څه دی؟ چې څومره غټ د سیرت مصطفی کتابونه موږ تاسو وګورو نو په هغې کې 8 ربیع الاول ته زیاته اشاره ورکړله. دلیل یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته کله تشریف راوړو نو په دغه ټیم باندې عیسوي کال عیسوي 570 یا 571 مؤرخین تاریخ شاته بوتو
تاریخ یې ما غزه ته ورسو او په هغه کالونه کې د پیر ورځ وګټله خو د پیر ورځ پکې رانله په بار ربیع الاول د پیر چې د پیر ورځ راله نو دا په 8 ربیع الاول ده نو په دې باندې د علماو اتفاق ډېر اتفاق لري چې په 8 ربیع الاول رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی او دلیل هم دغه دلیل جوړ کړی 12 ربیع الاول چې کوم دی ته غلط مشهور وای نو مونږ تاسو خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی خوشحالي پکار ده خو خوشحالي پس کې ده خوشحالي دا ده چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع وکړو هغه چې کوم دل ما ته راوړی دی هغه دل باندې ما ته ژوندګي وپالو د هغه ماډلینګ خپل کو د هغه سنت خپل کو ما ته سنت کې تاثیر د چا نه یو د پیرنګي نه زه چې د دنیا څومره نظام په پاکستان وګورم که تعلیمي نظام دی او که څه صورتي حال دی نو مونږ تعلق ټول دغه پیرنګي سره دی چې د هغې کوم سرت دی مونږ د پیرنګي صورت خپل کړی او مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرت بدل کړی دی هغه نه خپلو او د محبت دعوه لرو دا محبت نه دی محبت زما استاد دی چې د هغه سنت خپل کو د هغه اتباع وکړو په قرآن کریم په احکاماتو باندې ژوندګي پالو کو او د هغه سره مینه محبت وکړو نو الله دې ما او تاسو ټول له صحیح حقیقي معنو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين